السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. قدرمنو استاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد استاسو په درانه خدمت کې حاضر شم. په تیر پروګرام کې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د اسلام د سربلندۍ دپاره څومره قدمونه او دغه شان د سره د اسلام د سربلندۍ دپاره تیر کړی شوي څومره هغې تکلیفونه نو هغه ټول مې ستاسو د وړاندې ذکر کړل، بلکې نن هم د هغه ځای نه شروع کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور حکومت کې بعضې سازشیانو خلکو سازش وکړه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلاف، چیرې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یا نعوذ بالله من ذلک قتل کړی شي او یا د دغه خلافت نه معزوله کړی شي. او په دغه ټول سازش کې لاس د عبدالله ابن سبا و چې تاسو ته ما د هغې ذکر کړی چې دغه په نامه مسلمانو خو دا اصل کې و یهودي او د مسلمانانو خلاف هغې کوششونه کول او دغه شان د مسلمانانو کمزورۍ نوټ کولې چې د کمې په وجه هغه د مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف را پیدا کړي او دغه شان مسلمانان په خپل منځ کې اخته شي او هغه څه حده پورې په دغه کې کامیاب هم شو، ځکه چې د هغه پلان چې کوم طریقې کارو هغه ډېر زیات خور کړی و. عبدالله ابن سلام په دغه وخت کې په مصر کې به ناستو او دغه ځای نه به خپل ټول انتظامات چې و هغه به په خفیه طریقې سره مکمل کول. عبدالله ابن سبا سازش دومره زیات و د هغه مکر دومره زیات و چې هغه بعضې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هم په خپل اعتماد کې اغشتي وو، چونکې د هغه اصل مقصد هغه خپل بړاس ویستلو، د مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف را پیدا کولو او دغه شان یهودیانو له یو قسم وقتي طور هغه کامیابي ورکولو د کمې چې ډېرو خلکو ته پته نه وه، بلکې اکثرو خلکو ته پته نه و. بعضې خلک په دغې باندې د هغه په اعتماد کې راغلي وو. په ظاهره به هغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د محبت دعوه کوله، په ظاهره خو به هغه د اهل بیتو د محبت دعوه کوله او په دغه بنیاد باندې هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت او مشري چې دغه ټوکړي ټوکړي کول غوښتل د هغې دپاره یو لار جوړه کړې وه، ځکه چې د هغې نه علاوه د هغه سره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلاف هیڅ داسې څه دلیل نه و په کوم چې هغه بنیاد جوړ کړي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت نه لرې کړي. بعضې ملګري تاسو ته ما ووایي چې د هغې په هغه اعتماد کې راغلي د عبدالله ابن سبا دغه تحریک چې و نو هغه ډېر لوی تیاري هغې وکړه په دغه کوشش باندې چې یاره او ټول په دې باندې متفق شو چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خو به یا مونږ معزوله کو یا به نعوذ بالله من ذلک هغه قتل کو. په دې خو د ټولو اتفاق و، خو په دې اتفاق بیا نه راته چې که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مونږ معزوله کو یا یې قتل کو نو د هغه نه وروسته به بیا مونږ د خلافت دا مشري به چاله ورکو. نو بعضې خلکو حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نوم اغشته، بعضې خلکو حضرت سیدنا زبیر رضی الله تعالی عنه بهتره ګڼه، بعضې کسانو به د حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنه نوم اغشته چې یاره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه وروسته د خلافت دپاره دا خلکه چې دي نو دا موضوع دي. د عبدالله ابن سبا د اسلام سره یا د مسلمانانو سره څه همدردي نه وه، نه د اهل بیتو سره څه همدردي نه وه، نه د حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه سره همدردي و، بلکې د هغه اصل مقصد چې هغه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مخالفت کولو او په دغه ځای کې هغې د حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه محبت یو بانه جوړه کړې وه او دغه بانه هغه استعمالوله او خلک یې په دې کې راګیرول چې یاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه معزوله کړی شي او د هغه په ځای حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ته دغه خلافت چې دی نو دا حواله کړی شي. د مخکې کوشش کولو دپاره د ټولو ناول هغه داسې یو دسته تیاره کړه، د 1000 کسانو 1000 انسانان یې په هغې کې ملګري کړل، یو قافله تیاره کړه او دا خبره یې مشهوره کړه چې مونږ ځو حج دپاره، د مصر نه روان شو د حج دپاره. په دغه قافله کې مختلف خلک وو چې هغه د دغه سازش سرکرده کسانو، د مصر نه د 1000 کسانو دغه قافله روانه شوه، خو دې ته دا حکم وکړی شو چې تاسو به په یو ځل د دې ځای نه روانېږئ، بلکې مختلف وختونو کې به پی در پی پرله پسې یو بل پسې روانېږئ، اول یو ډله بیا بله ډله، چې چاته دا معلومه نه شي چې دا 1000 کسان
په یو ځای څنګه ځي، نو دغه مختلفې قافلې وګرځولې شوې او هغې پرله پسې یو بل پسې د مصر نه ووتل او دغه شان د حج په اراده باندې روان شو. دا ټولې قافلې د شوال په میاشت کې د هجرت په 15 کال باندې د خپل ښارون نه روانې شوې او ټولو دا خبره مشهوره کړه چې یاره مونږ حج دپاره ځو. دی په خپل منځ کې خو د مخکې نه دا خبره او دا تجویز پوخ کړی چې یاره دا ځل چې مونږ لاړ شو نو امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به ضرور معزوله کو یا به نعوذ بالله من ذلک هغه لره قتلو. او دغه شان اغي دا یو ترتیب جوړ ک چې د خپل خار نه خو به مونږه ټوکړي ټوکړي وزو، خو چې کله هغه ځای ته نږدې کیږو نو مونږ به را یو ځای کیږو، یو ډله به مونږ مدینې منورې طرف ته ورځو او هغه ځای کې به خپل چې کم پلانینګ دی نو هغه به پوره کوو، یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به یا قتل کوو یا به هغه لره معزوله کوو. په لاره کې دي ته دا یو خبره معلومه شوه چې یاره د مدینې طیبې څومره خلک دي نو هغې جنگي تیاری کړې ده، یعنی مونږ ورځو نو هغې به مونږ سره جنګ کوي. د دې خبرې د معلومولو دپاره یې څه کسان ولیږل چې یاره که واقعي دا خبره رښتیا وي نو بیا مونږ خاموشۍ سره واپس ځو، ځکه چې دغلته مونږه مقابله نشو کولی، او که دا خبره دروغ وي نو بیا به ورځو دغه مقابله به کوو. بیا چې کله هغې معلومات وکړل نو چونکې هغلته خلکو ته د دې خبرې لا داسې پته نه وه او بعضې خلکه د دې په اعتماد کې م راغلي نو په دې بنیاد باندې چونکې د دې مقابلې ته څوک ولاړ نو دا خلکه مدینې طیبې ته داخل شو. د مصر چې څومره سرداران و په هغې کې زیات تر داسې خلک و چې هغې د حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ملګري چې یاره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه وروسته خلیفه وګرځولی شي. او دغه شان د بصرې والا څومره خلک چې نو هغې د حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنه په حق کې چې یاره دی به خلیفه وګرځولی شي. او د کوفې والا خلک چې نو هغه د حضرت سیدنا زبیر رضی الله تعالی عنه په حق کې چې یاره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نه وروسته به مونږ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه خلیفه کو. لہذا دا خلک رالل مدینې منورې ته داخل شو، دې درې واړو حضراتو سره ملاقات وکړو، د دې په خدمت کې حاضر شو او ځان له ځان له ورته دا خبره وکړه چې مونږ د حضرت سیدنا عثمان غني رضی الله تعالی عنه دغه خلافت نه تنګ شوي یو، پس چل مونږ دغه ختمول غواړو او مونږ ستاسو په لاس باندې بیعت کوو. په دې درې واڼو کې هر یو کاغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه، کاغه حضرت سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنه او کاغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، دوی درې واڼو خو په سختۍ دې منع کړل او انکار یې وکړه چې نه تر کومې پورې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه موجود وي نو هیڅ قسمه مونږ چا سره بیعت نه کوو او مونږ تاسو لره هم په دې باندې سخت منع کوو چې تاسو به هیڅکله داسې کار نه کوئ. د مصر خلک چې نو هغې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ښځه دا خبره خو ټیک ده، خو زمونږ د مصر چې کوم عامل او گورنر مقرر کړی شوی دی عبدالله ابن سعد رضی الله تعالی عنه، نو ورته وی هغه ډېر زیات ظالم دی، نو که هغه معزوله کی نو بس مونږ به بیا هم خبره ومنو د مدینې طیبې نه مونږ واپس لاړ شو. دی چې کله دا خبره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د حالاتو جایزه واغشته نو دغه خلک ډېر زیات شرارتیان او په سازش باندې راغلي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه او بعضې نورو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر شو، ورته مشوره ورکړه چې حضرت دا خلک د سازش په توګه مدینه طیبه کې داخل شوي دي، په څه طریقه باندې دا خلک د مدینې طیبې نه ویستل غواړي. اوس دې ضد کوي چې یاره زمونږ د مصر چې کوم گورنر دی عبدالله ابن سعد رضی الله تعالی عنه هغه مونږ له بدل کې، نو زه ته داسې کار وکړه چې دې بدل کا د مصر مشري چې ده نو هغه بل چاله ورکه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تپوس وکړه چې یاره که د مصر د گورنرۍ نه زه حضرت سعد رضی الله تعالی عنه لرکم نو د هغه په ځای به بیا زه څوک عامل ګرځوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه او بعضې نورو صحابو ورته دا عرض وکړه چې حضرت سیدنا محمد ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه یاره دی که د هغه په ځای ته د دغه مصر گورنر مقرر کړي نو دا به ټیکي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه همدغه کار وکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چې زه ټیک ته تاسو څنګه وایې نو هغه یو خط ولیکه او په خط کې دا ولیکل چې ما د مصر کم والی مقرر کړی چې او کم گورنر چې ما مقرر کړی سیدنا عبدالله ابن سعد نو ما هغه لرکه او د هغه په ځای ما محمد ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنه د دغه ځای گورنر مقرر کو. حضرت
علي رضی الله تعالی عنہ راغی دغه خلکو ته ووی چې یاره تاسو وګورئ ستاسو چې کوم ضد و هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکمل که لہذا اوس تاسو ځای د ستاسو د ځای چې کوم ګورنرونو هغه بدل کړی شو. بیا د دې نه وروسته په درېیمه یا څلورمه ورځ بیا دغه باغیان خلک چې دي یو لوی جومات را روان کړی دی، یو لوی قافله را روانه کړې او مدینې طیبې ته داخل شو. ناره تکبیر اوازونه یې لګول. په مدینه کې چې کله داخل شو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د کور محاصره وکړه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولا راغی چې مسلمانانو تاسو خو څو ورځې مخکې د دې ځای نه ښه په خوشحالۍ تللی نه وې، تاسو ته چې مونږ کم ضد تاسو کوه تاسو له مونږ پوره نه که. ناغي ورته ووایي چې یره جي نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خو مونږ سره یو عجیبه کار وکړو، مونږ سره ظلم وکړو او ظلم یې ده وکړو چې دغه خلیفه په نوم باندې کاغذ لیکلی چې دا څومره خلکه درشي نو دا خلکه قتل کا. مونږ چې هغلته لاړو ختم کولو که نو په خط کې دغه سازش کړی شوی زمونږ خلاف چې یاره دې قتل کړی شي. محترمو دا په دغه ځای کې دې خلکو د ځان نه دروغ جوړ کړل، وروسته به دا خبره ثابت هم شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هېڅکله داسې نو کړی، خو دا د سازش په طور دا خلک راپاڅېدلي په څه طریقه باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه ختمو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د هغې خبرو ته وکتل نو هغه هم پوه شو چې دا خلک خو سازشیان دي. نو قسم یې وخوړه چې والله زه چې تاسو وینم نو ستاسو دا ټولې خبرې ستاسو دا نیت داسې د سازش په طور ماته ښکاري، تاسو چېرته څه سازشیان یې. هغې ورته وایي چې نه جي نه بس مونږ سازش نه کوو، خو زمونږ دغه خلیفه نه دی خوښ چې دا خلیفه ختم شي او ته داسې وکړه چې ای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تم زمونږ ملګرتیا وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې خبره ډېر سخت غصه شو او ورته وایي چې زه ستاسو څنګه ملګرتیا وکړم چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دلته موجود دی، هغه په لاس خلکو بیعت کړی دی، یو منتخب خلیفه دی، زوز دغه خلاف تاسو سره ملګری شم. نو غصه شو او دغه خلک په دې خبره کې واپس کړل. دغه خلکو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ووایي چې ای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تا خو مونږ ته خط را لیږلی چې په خط کې تا لیکلي چې تاسو راشئ او په مدینه طیبه باندې حمله وکړئ، زه به ستاسو ملګری شم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې تاسو ته ما کله خط لیکلی دی. هغه خلکو چې دا خبره واورېده نو یو بل ته یې وکتل او هغې هم حیران شو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مونږ ته خط نه دی لیکلی. نو دا هغه سازش دی چې عبدالله ابن سبا او د هغې ملګرو به کو چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه دې ته خط لیکلی، هغې خط لیکلی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه. هغه غریب ته خبر هم نو. دغه شان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د طرف نه یو سازشي خط لیکلی چې په هغې باندې دا خلک بلوه کړل او روچتې کړل د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف. نو دا هغه سازش و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف کړی شوی. دغه خلک چې مدینې طیبې ته رالل نو هغې کوشش شروع کړ چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته تکلیف ورکړي او دغه شان هغې تنګول شروع کړل. نو اوسه پورې خو به دغه خلکو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شاته په مدینه منوره کې مونځ کو، خو چې کله د دې دا سازش نورم زیات شو نو د هغه شاته مونځ کول پرېښوسته او دغه شان کمو خلکو چې به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شاته مونځ کو نو هغې هم په زور او زبردستۍ باندې منع کړل چې تاسو هم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شاته مونځ نه کوئ. دغه شان دا وخت لږ لږ تېرېده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلکو ډېر زیات تنګ که څو ورځې خو به د دغه محاصرې په حالت کې هم هغه د کور نه راووته او مونځ به یې کو، خو بیا چې کله هغې پیښ شو چې یاره دی خو دغه شان مانځله راځي نو د هغه د زیاتو تنګولو کوشش یې وکړه او هغه پسې خپل کور رابند که چې د هغې د وجې نه هغه د خپل کور نه نشو راوتلی او دغې سره سره په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې اوبه هم بندې کړې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې چې کله اوبه بندې شو نو هغه اواز وکړه چې ای خلکو ای باغیانو تاسو چې راغلی او زما محاصره م کړې ده، زما د کور محاصره کړې ده، نو زه یو تپوس زه تاسو نه کوم چې تاسو کوم خط بنیاد جوړ کړی چې یاره ما ستاسو خلاف هلته خط لیږلی دی نو ما ته یو ګواه وښیې چې هغه ګویي ورکړي چې او دا خط تا لیکلی دی یا دا خط مونږ له تا راکړی ځکه مونږ وړلی. بیا چې تاسو څه وایې نو زه بالکل هر څه ته تیار یم او که تاسو داسې نه وایې نو زه قسم خورم چې دا خط ما نه دی لیکلی او نه ما ته د دې څه علم شته دی. هغلته څومره خلکه چې وو هغې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د خبرې ته غوږ کېنښوسته. همدغه شان به تدریج د هغې هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره رویه نورم سختېده او هغه له به یې تکلیف ورکو، د کور اوبه یې پې دغه شان بندې کړې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې به کله په خپله د مسجد نه راوته د مانځه دپاره چونکې هغه هغې محصور کړی نو
هغه د خپل ځان په ځای باندې د امامت دپاره حضرت سیدنا ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه مقرر کړی چې یاره زه نیمه نو بسته به دې ځای کې مونځ کې څو ورځې خو دغه باغیانو خلکو حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه شاته مونځ وکړو خو بیا یې څه وخت پس دی هم لرې کو د ده شاته به یې مونځ نه کوو د خپل طرف نه یو کس مقرر کړ چې یاره مونږ به ده پسې مونځ کوو مونږ د بل کس پسې مونځ نه کوو په دغه دوران کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه نورو صوبو ته او د صوبو مسلمانانو مشرانو ته خطونه لیږلي چې یاره ما ته دغه شان تکلیف ملو شوی دی دا خلک ما سره ظلم زیاتې کوي نو تاسو زما د مدد دپاره راشئ هغه خلکه سره د خپلو ملګرو را روان شو خو بیا چې کله هغوی را رسېدل په لاره کې هغوی ته بیا پته ولګېده چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شوی دی نو لحاظ هغوی بیا د لارې نه واپس شوي دي او په دغه دوران کې چونکې دا د محاصرې وخت چې نو دا تقریبا 40 ورځو پورې اوږد شوی په دغه زمانه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه څو ځل حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه لره ملاقات له راغلی دی هغوی سره ناست دی او کوم باغیان خلک چې د هغوی وخت په وخت ډېر د پویولو کوشش کړی دی او دا د واپس کېدو کوشش یې کړی چې دا خلک د دې ځای نه واپس شي خو دغه خلک چې دي نو دا سمېدل نه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خبره اورېده نه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خبره اورېده او دا خلک په دغه خپل میشن باندې او په خپل سازش باندې کلک ولاړو ځکه د دې په زړونو باندې ډېر محنت شوی او دغه بغض د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دې په زړونو کې راوچت کړی شوی د هغه عبدالله ابن سبا په سازش باندې محترمو تاسو ته دا خبره وکړه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې څه باغیان د هغې خلاف راوچت شوي او هغې ته ډېر سخت تکلیف رسولی او دا مې هم درته ووایي چې په دغه وخت کې د نور حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې هغوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره ډېر کلک ولاړو په کومې کې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه شان د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه علاوه نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ډېر پیش وو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ملګرتیا یې کوله وخت په وخت یې هغه له تسلي ورکړې ده خو چونکې دغه باغیان چې نو دوی په خپل سازش کې ډېر تیز وو د کمې په بنیاد باندې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته شهادت ملو شوی دغه باغیان خلک چې څومره وو نو هغې هغه کومه حمله او کوم کوشش چې نو هغې نور هم ډېر زیات تیز که او اوس خو دغه خلکه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د کور دروازې پورې را رسېدلي نږدې وه چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د کور په دروازه باندې داخل شوي وي او هغې مبارک لره یې قتل کړی وي په دغه وخت کې حضرت سیدنا علي رضی الله تعالی عنه خپل دواړه زامن راوغوښتل حضرت سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه هغوی دواړه یې ولیږل چې حسنین تاسو دواړه لاړ شئ د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په دروازه باندې تاسو پیره ورکې او مسلح لاړ شئ چې هغه باغیان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور طرف ته داخل نشي که کله هغوی کوشش کوي نو تاسو به کوشش کوئ چې هغوی لره بند کړئ دغه شان حضرت سیدنا طلحه او حضرت سیدنا زبیر رضوان الله علیهم اجمعین هم خپل زامن د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته ولیږل چې تاسو لاړ شئ او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور باندې تاسو پیره ورکې چې یاره هغه خلک چې هغوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته د ننوتو کوشش کوي نو چې تاسو هغوی لره منع کې د هغې هغه کوششونو چې دې خلکو به ډېر زیات مخکې د تلو کوشش وکړه خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زامن او دغه شان حضرت سیدنا زبیر او سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنهم زامن چې نو هغوی به د هغې مقابله کوله او دغه شان نور صحابه هم وخت په وخت راتلل او په دغه ځای کې به د دغه خلکو سره جنګېدل چې یاره دی لره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته داخل نه کړي خو بیا داسې کار وشو چې د خلکو یو عجیبه پلان وکړه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور سره خوا کې بل کور نو دی هغه کور ته داخل شو او دغه کور داخلېدو نه وروستو په یو دیوال باندې هغوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته ورواوښتل محترمو دغه باغیان چې کله چې دی مدینې منورې ته رالل نو دی په دغه ځای کې کم خط چې خلکو ته وښود چې یاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زمون خلاف خط رالیږلی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه قسم وخوړ او د هغې نه د لاعلمۍ اظهار وکړ نو په دغه وخت کې د دغه باغیانو څه کسانو هغې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته څه ډېرې بدې ردې ووي چې یاره ته خو دروغ وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وی چې نه
زه رښتیا ویم زه چې دا کم قسم خورم دا زه په رښتیا باندې دا قسم خورم. به هر حال دغه خلکه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته ورسېدل. په دغه صحابو کې حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تشریف راوړه د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه په کور باندې د پیرې ورکولو دپاره. خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه راوغوښته او ورته وی چې ته کم خلکه چې حج لځي نو ته د هغې امیر مقرر شې، یعنې هغې امیرالحاج مقرر که هغه بیا هم نه ته. خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اصرار وکړه چې نه ته به خامخا ځي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې د دغه باغیانو سره جهاد کول دا زما دپاره د حج د عمل کولو نه زیات بهتره عمل دی، زما په نیز ما ته دا ډېر زیات محبوب دی. خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه مجبوره که ویلېږه چې یاره تاسو لاړ شئ او د دغه حاجیانو مشري وکړئ هلته چې دغه حج پاتې نشي. په دغه وخت کې حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، حضرت سیدنا عبدالله ابن زبیر، حضرت محمد ابن طلحه، حضرت سیدنا سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه هغې دروازه کې ولاړو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او دغه باغیان چې نو هغې سره ډېر زیات جنګ وکړو او هغې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته پرېنښوستل. دغه خلکه به لګیو او د دغه باغیانو سره به جنګ کوو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به دې راوغوښتل دې له به قسم ورکړه چې تاسو د باغیانو سره مه جنګېږئ، پرېږدئ چې دې کور ته راشي چې څه کوي هغه دې وکړي، بلکل دې ته اجازت دی، تاسو هېڅ مه کوئ. په دغه وخت کې هغه خلکه چې انکې په بدله لار باندې رالل او ناګانه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته ور داخل شو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دروازې ته اور ورته که. په دغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن مجید تلاوت کو. دغه آیات ته ورسېد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل. دا ترجمه د دې دا ده چې دا هغه خلک دي چاله چې خلک راغلي او دا خبرې ورله ورکړي چې ستاسو خلاف ستاسو مخالفینو یو لوی قافله تیاره کړې ده او ستاسو خلاف د جنګ کولو دپاره هغوی تیار دي، لہذا تاسو د هغوی نه په یره کې اوسېږئ. نو کله چې دې ته دا خبر میلو شو نو د دې ایمان نورم مضبوط شو او دی ووی چې زموږ دپاره رب العالمین کافي دی او دغه رب العالمین بهترین کارساز دی. دغه خلکه چې رادن نشو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ووی چې یاره ته دغه خپل خلافت پرې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته جواب کې ارشاد وفرمایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کومه وعده غشتې کوم عهد یې غشتې زه په هغه عهد باندې قایم ودرېږم. په دغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څومره صحابه چې هغې سره ولاړو هغې یې د جنګ کولو نه منع کړل. حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې زه ته لاړ شه د خپل والد صاحب محترم خواله، یعنې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خواله لاړ شه، هغه ته څوک تکلیف ونه رسوي. خو حضرت حسن رضی الله تعالی عنه د خپل والد صاحب خواله تلل غوره نه کړل او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خوا سره پاتې شو. بهر حضرت سیدنا مغیره ابن الاخنس رضی الله تعالی عنه چې دا حالات وکتل نو هغه دا ونه زغملی شوه او څه ملګري ځان سره کړل او راغی او د دغه باغیانو سره مقابله وکړه او مقابله کول او بس په دغه وخت کې هغه شهید کړی شو. دغه شان حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه راغی او دغه خلکو ته ووی چې یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. ای خلکو په تاسو څه چل شوی دی؟ زه تاسو نجات طرف ته رابلم او تاسو په خپله اور طرف ته ځئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه خبر شو نو زر زر یې هغه راوغوښته او ورته ووایي چې ای ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته د دې ځای نه لاړ شه او ګورې دې خلکو سره جنګ ونه کړي، دي چې څه کوي دي خپل حالت باندې پرېږده او ته د دې ځای نه لاړ شه. په دغه وخت کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تشریف راوړه، هغه هم د دغه سازشیانو سره د دغه باغیانو سره جنګ وکړه، خو همدغه شان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه هم منع که. باوجود دغه د منع کولو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه ډیر جنگ د دغه خلکو سره وکړ. کوم وخت چې دغه باغیانو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په کور باندې حمله وکړه وردن نشو، په دغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره د هغې بیبي حضرت سیده نایله رضی الله تعالی عنها هم په دغه کور کې موجود وه. کله چې دغه باغیان د ګاونډیانو په کور باندې را داخل شو او په دیوال باندې راوختل او په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې حمله کوله، نو په دغه وخت کې
د هغې بیبي حضرت سیدنا عایله رضی الله تعالی عنها ور وړاندې شوه او د هغه خلکو مخ یې ونیول هغې چې د تورې غزارونه کول نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بچکولو دپاره چونکې حضرت سیدنا عایله رضی الله تعالی عنها راغلې وه نو هغې لاس ور وړاندې کو په توره باندې د هغې د یو لاس ټولې ګوتې کټ کړې شوې په یو غزار باندې د هغې د لاس ګوتې کټ کړې شوې او بل غزار چې څنګه وکړې شو نو هغه په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې وکړې شو په دغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت کو او دا آیات لوستلو فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې سواره وکړی شو هغه شهید کړی شو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت دغه حادثه د ذوالحجې په 18 تاریخ باندې د هجرت په 15 کال باندې د جمعې په ورځ باندې مخې ته راغلې وه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت نه وروستو دغه ظالمانو د هغه سره دومره لوی ظلم نور وکړه چې د هغه لاش مبارک ته څوک نه ور پرېښول بغیر د ګور او د کفن نه څو ورځې دغه لاش په دغه ځای باندې پروت و بیا په آخره کې حضرت سیدنا حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خواته لاړل او هغې سره مشوره وکړه او څه کسان رالل او د ماښام او ماسخوتن په منځ کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه وجود مبارک روچت که جنازې روچته کړه او دغه جنازې وکړه په دغه جنازه کې حضرت سیدنا زبیر حضرت سیدنا حسن حضرت سیدنا ابو جهم ابن خزیفه حضرت سیدنا مردان رضی الله تعالی عنه صحابه موجود حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه جنازه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وکړه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړې شو هغې جواب ورکړه چې د چونکې شهید دی دله به غسل نشي ورکولی نو په خپلو کپړو کې بغیر د غسل نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دفن کړی شو حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه د 22 کالو په عمر کې د 12 کاله خلافت نه وروسته وفات شو شهید کړی شو او په جنت البقیع کې هغه دفن کړی شو د هغې د وفات نه وروستو د هغې سلور زامن او شپږ لوریانې وې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه د تکالیفو نه ډک ژوند دغه د مصایبو نه ډک ژوند چې دی د اسلام د سربلندۍ دپاره تیر کړی زمونږ او ستاسو دپاره په دې کې یو لوی سبق دی چې د اسلام د سربلندۍ دپاره څومره تکلیفونه مونږ ته مخې ته راشي چې مونږ هغه تکلیفونه په خوشحالۍ باندې تیرو او د اسلام د سربلندۍ کوشش کوو او دغې سره سره د خپل اسلامی تاریخ هم مونږ ته پته ولګي چې دغه زمونږ مشران صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې دي نو دا ټول زمونږ دپاره د سر تاجونه دي هر یو صحابي چې دی نو هغه عادله دی هر یو صحابي نه رب العالمین راضي دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا ټوله واقعه ما صرف او صرف په 2 وجو باندې ذکر کړه یو دا چې مونږ د خپل اسلامی تاریخ نه خبر شو دویم دا چې مونږ او تاسو د صحابو په شان د اسلام د سربلندۍ دپاره څومره تکلیفونه که په مونږ راشي چې هغه تکلیفونه مونږ په خوشحالۍ باندې تیر کو نور د صحابو په خپل منځ کې ژوند د صحابو په خپل منځ کې که وقتي طور سه اختلاف راغلی نو دا مونږ او تاسو له نه جوړیږي چې مونږ په هغې باندې خبرې اترې وکړو بس د صحابو د دغه تاریخ نه ځان خبر ساتل پکار دي محترمو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دور خلافت ډیر واقعات زما د وړاندې پراته دي خو چونکې د پروګرام وخت هم پای ته رسي کوشش به کوم چې په دغه کم صحابه دي کم چې زیرې ورکړی شوي دي د جنت په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې کمې ته چې 10 مبشره ویلی شي کوشش به کوم چې د هغې په نورو صحابو په ژوند باندې تاسو سره خبرې اترې وکړم نن په دغه پروګرام کې تر دغه دمه دومره کافي انشاءالله العزیز ستاسو په درانه خدمت کې به بیا بل پروګرام کې تاسو سره حاضرېږو تر هغه دمه ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد تاسو نه په دغه کلماتو واخلي اجازت چې هر ځای کې الله مراته تل خوشحاله کامیاب او کامران لره د لوی الله په امان